जी बिल्कुल ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ګوړې منډۍ کې دوه تنظیمونه جوړ شوي چې په هره طریقه وه بېله کهاني ده. اوس موجوده طور د دواړو ټیم پوره شوی نو د حاجي ګل جان حاجي په کوششونو سره په ګوړې منډۍ کې اوس یو صدر وټاکلی شو خوشحال خان نگران نوم یې ورکړی دی. خو ګورو چې خوشحال خان څه وایي. څه به وایي حاجي صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټول نتیجه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغلئ. چې کله ټیم پوره شو حاجي ګل جان زموږ چې کوم صدر وپېښولې هغه استعفا وړاندې کړله. ده دا ویلي چې د دې لپاره د نگران د صدر ضرورت دی او هر مارکیټ کې هر مارکیټ کې دا اصول دی دا طریقه کار دی چې کوم یو صدر هغه الیکشن ټیم پوره شي او کله استعفا وړاندې کړي هغه د نگران صدارت لپاره یو کس ټاکي. دغه شان ګل جان حاجي چې کوم ټول منډۍ په اتفاق باندې دا سره خوښه کړله چې یاره دې زما نوم ورکړو. بیا ما دا دغه وکړو چې ما ته انکار هم نشي کولی. ما ورته چې بالکل صحیح شروع مارکیټ دی زما منډۍ ده. زه به انشاءالله پوره کوشش کوم پېښولی چې د منډۍ دپاره زما د لاس نه څه قسمه خدمت کېده انشاءالله زه به هغې نه انکار نه کوم. هغه به د شپې او ورځې انشاءالله زه به د خپل کوشش جاري ساتم. انشاءالله موږ به خپل کوشش پوره جاري ساتو. دا قوم چې کومه خبره وه دا قوم ما باندې اعتماد کړی. ما ته د مشري چې حواله کوله په ما اعتماد و. څنګه چې ما باندې قوم اعتماد وکړ ما د مشري حواله کړه داسې د منډۍ والا هم په ما باندې اعتماد و. ما ته د مشري حواله کړه. انشاءالله څنګه قوم دپاره مې منډه والې ده انشاءالله د مارکېټ دپاره به یو به دوه د هغې نه زیاته منډه وو او د قوم په مرسته باندې د قوم په تعاون مرګونو په تعاون باندې انشاءالله پوره خپله منډه ترله وو. حاجي صاحب دا راته ووایه اخره کې که دلته څوک شوقمن چې زه صدارت کوم یا د الیکشن کې هغوی له به څه پیغام ورکوي؟ انشاءالله موږ داسې خوښه ده پېښولې چې منډۍ والا راپاتې الیکشن وشي. الیکشن وشو دا نگران صدارت دې لپاره چې هغه الیکشن پورې دوی راپاتې د الیکشن یې وکړه چې کله الیکشن سره منتخب شو موږ به د خپل استعفا په همغه ټایم باندې وړاندې کوو. تاسو یو غونډه وکړله او د هغې مطابق تاسو د ګورې منډۍ ټولې ګورې منډۍ یو نگران صدر راویستو. څه به وایي دا داسې یو خبره ده زموږ دا مارکېټ چې کله پیپل منډۍ نه راوته په 1963 کې نو زموږ دلته یو بې دستوره رواج روانو د غرونو د علاقو په شان ده او یو کس به یې مقرر کړ. بیا موږ داسې کار وکړو چې موږ دا ټول قوم په اتفاق راپاڅېدلو او په دې خبره وکړه چې په دې مارکېټ کې به الیکشن کېږي څنګه چې د عام ښار رواج دی. نو په هغې باندې موږ په الیکشن باندې دعا وکړه او بیا الیکشن پکې مقرر شو او په هغه الیکشن کې حاجي احسان الله د قوم منتخب کړ او موږ لاړو هغه ته هم د ګلونو ګینټۍ واچولې مبارکباد هم ورکړه. 2 کالو لپاره هغه صدر مقرر شو. د هغې نه پس بیا دوباره کله وخت راغی نو بیا الیکشن وشو او دوباره شیر حاجي صاحب د قوم منتخب کړو د 2 کالو لپاره او په درېیم ځل بیا زما په حق کې فیصله وشوله د 2 کالو لپاره. اوس هغه د 2 کالو ټایم زمونږ برابر شوی د 2 کالو ټایم برابر شوی نو موږ هغه الیکشن ټایم برابر او د قوم ته دا خبره وکړه چې بھائی زمونږ د الیکشن ټایم برابر شوی دی او دوباره به الیکشن کوو. خو زمونږ د ټول قوم په متفقه طور باندې خوشحال صاحب هغه مقرر کړ نگران د الیکشن د کېدو پورې او ټول قوم په متفقه په خوشحال خان باندې دعا وکړله او چې هر کله الیکشن وشو نو خوشحال به دا صدارت پرېږدي او انشاءالله زمونږ د خوشحال نه دا امید دی چې زمونږ د ټول قوم دا نگران راوسته د دې خدمات د دې د پلرونو د دې د نیکونو د ټول مارکېټ ته معلوم دی او که دا خوشحال نگران صدر نو هم بهرحال د دې قوم خدمت کوو په هغه زور خدمت باندې دا خوشحال خلکو دا نگران صدر مقرر کړو. حاجي صاحب دا ټول وخت پورې ټاکلی شو او دې نه پس اوس تاسو څه طریقې کار الیکشن کمیټې به کله اناونس ویل او د کاغذونه به کله غونډه دا داسې کار دی چې زمونږ د الیکشن کمیټې جوړه ده او هغه خلک به راپاڅېږي دا د هغوی خوښه ده چې الیکشن دپاره کوم وخت مقرروي او تاریخ دا د هغوی په لاس کې دی. دا د نامعلومه وخت دپاره په موجوده وخت کې خوشحال مقرر کړی دی. خوشحال داسې وو دا مارکېټ کې دا اوس دا کومه سلسله ورسېدله او دلته مارکېټ کې څه مسالې نو دا دې دپاره وو چې د خیر د ډېرې دپاره چې زه د ټول دپاره به د مارکېټ بس د خوشحال ټاکنه خو داسې وه د دې مارکېټ د اتفاق سره لکه ټولو خلکو پرې خوښه وکړه. خوشحال داسې یو سړی دی چې یو خدمت دلته د قوم د طرفه حاصل دی چې دا د خپل د خوګاخیل قوم د یو چیرمین هم دی او هغې کې هم دفترو ته منډې ترلې وایي خلکو سره او دلته هم چې دوکاندار ته کوم مشکل جوړېږي نو خوشحال به د هغې دپاره منډه ترله وایي او د هر چا خدمت ته به ولاړ وي د خیر ټول مارکېټ په نره سره. حاجي ګل جان صاحب چې کوم سړی راویستی دی نو زه امید لرم چې دی به منډه ترله وایي ځکه ده چې دا کوم مین مسایل یاد کړی چې لږ باران شي ویڼۍ ډکه شي دلته کم مال پروت دی هغه د هغې باران د وجې نه خرابېږي. دویم هغه دا ووایي چې یاره د ټرانسپورټ د وجې نه موږ ته ډېرې غټې مسلې دي که زموږ ټرک راشي بې ټایمه دی د ټرافیک والا نه پرېږدي یا د دې ځای نه وځي بې ټایمه نو ټرافیک والا مسلې کوي هغې ته هم دا ریکویسټ وکړو چې موږ سره تعاون کوي او هغې د ټول نه غټ یو دا مسله راوچته کړه چې دلته تاسو کتلی هم شئ چې هر کله موږ ته دلته کورج کړی دی د ګولو دا بوجۍ چې دي
دا په کله اسمان پرتی دي لکه په دې باران راشي یا بل سره راشي نو دا مال ټول متاثر کیږي. نو حکومت له پکار دي دغه نه خبر برابر څونه کرایان ورته علي چې د یو شټر د دې چتونو د دې پراپر هغه بندوبست د لیټرونو بندوبست د لایټینګ بندوبست او په 13 د صفایي د WCSP مخصوص کوم دلته مقرر کړی شي چې دې ټول مسایل حل شي. دا خوشحال صاحب وایي چې ان شاء الله زه هلي ظلم په منډي تلډینګ وم او راځي صاحب او د قوم په مرسته